محمود خان دلته کې ټول څیزونه پته کتلي چې دلته کې څه قسم خلک دی موږ خو دلته کې څوک یې موږ ورورې دا وایي که څوک کشر یې ورکوټه بچي مې دي او که څوک مې همزولی ورور مې دی او که څوک مشر یې تره مې دی موږ همیشه د ټولو سره د ورورۍ یوه دعوه ساتلې ده عزت کوو دی دا زما ډېر کشر دی د پټکي په وجه ما بشرط دی ته زما نه مخکې زه ځکه چې به ستا خپل حیثیت دی نه موږ زه پسې مونځ کوم یا کوم نه زه به خپل دی وکړو بهرحال په عباس کې هغه حالات داسې پېښ شو چېرې معامله ټوله ګډوډ غوندې کراله او د بعضې خلکو هغه ټول شی یرغمال کو اوس هم چې په کومه طریقه هغه خلک دی دا خلکو ریکارډ دی داسې ډېر صفا صفا وي موږ دوه صفا نشو ویلی او هر سړی د هغې تحقیق کولی شي زما په خیال دا خبره قابل تحقیق ده او ځان پوهه کول دي چې ده ټیک وي که نه زه د دې دا کوم چې زموږ نن ملګري راغلي دي زموږ ماضي ورته هم معلوم دی د 2013 نه موږ ستاسو په خدمت کې یو بېشکه څه به زیات شوي څه به کم شوي ځکه چې هر څه ته لکه زه په خپله په دې څلورنیمو کالو کې هر څه رسېدلی شوم نو که څوک راغلی دی څه مسله یې وه نو ما کوشش کړی چې حل کوله د خپل هدف پورې موږ پوره کوشش کړی دی د علاقې ترقۍ دپاره دا سړکونه دي هغه هسپتالونه دي سکولونه دي څه شی ستاسو د مخې دي که په جوماتونو کې کارونه دي که په جوماتونو کې سولر سیسټم دی که هغه د نوکریانو په شکل کې دي لکه موږ خپل پوره کوشش کړی دی دا ډېر ملګري زموږ داسې دي چې دا عمر دونه دی چې یاره 15 کاله مخکې نه دغه ورته یاد دی هغه سیاست ورته هم یاد دی دا خلکو چې دلته څه قسم خلکو سیاست و زموږ خلکو به هغو ته په کومه طریقه ښکته پورته کېدل او د هغو مرضي وه چې سیر راکول رایې کړه که نه بس ویزې به مخې وخوا زمونږ چې رالو هغه سیاست ستاسو په برکت باندې د ستاسو په سپورټ باندې هغه سیاست بدل شو دلته عوامي سیاست شو د هر چا سیاست شو د هر چا عهده شوه د هر چا منډه شوه د هر چا کار شو د هر چا خدمت شو بغیر څه د دې نه چې ته څوک یې او ته څوک یې ته د کوم ځای ملک یې که ته د کوم ځای غریب یې که ته د کوم ځای ملنګ یې که ته د کوم ځای خان یې دغه شی پکې بالکل نه یو شانتې موږ کړي دي ماشومان که څوک هم راغلي دي بچیان دي زموږ ټول چا سبق ویلی دی ما پسې راغلي سیکې ته اپلای کړی ما بغیر تحقیق نه کړی دی چې سړی څوک دی زما د علاقې بچی دی زما بچی دی او انشاءالله د الله پاک ډېر لوی بادشاه دی او موږ ماته زما پوره یقین دی چې یاره ستاسو د دې خلکو د سپورټ ستاسو مینې ستاسو دعاګانې زموږ هغه تورسرې زه چې بل موږ یو ځای ته لاړو دغه ته لاړو بل اسود ته زموږ ممبر صاحب ولاړلی دلته کې یو ډېر دغه سړی و نو هغه خبره وه یاره تاسو خو زموږ د زنانو زموږ د تورسرو د سر نه منګي کوز کړو د هغو دواګانې به الله پاک نه یې اورېدلي فرض کړلی دي دا زموږ فرض و چې موږ دا وکړو خو دا مخکې هم د خلکو فرض و خو موږ دا فرض د یو خدمت په جذبه باندې د یو مینې په جذبه باندې کړی دی نو ځکه د ډېرو زنانو تورسرو موږ ته دعاګانې هم دي او انشاءالله الله پاک چې کوم نه د دې خلکو دعاګانې په اثر وي په ټولو نه دي یو کس په دې سره پیدا وي دا په خپله کې اثر وي نو زه تاسو ټولو ته بیا ویلکم کوم او تاسو چې څنګه زموږ سره وئ زه تا ته نه یم چې تللی وي زه ته ته په میشن تللی وي او خیر سره په یو داسې میشن رالي د داسې ګڼې سره رالي د ټولو هلکانو ځوانانو سره رالي دغه شوی دی نو لکه د هغې ډبل بوس انشاءالله موږ لګیا او محنت پکوو ځکه چې دا وپېژنده چې څوک څنګه دي دا غریب کنځلی شی هم ډېر دی نن سبا دا څوک دي دا خلک دي که نه لکه زموږ د خلکو زه په دې نه پوهېږم سیاست نه خو یو کنځل جوړ شو دا داسې عجیبه خلک راغی چې کنځل یاره ما خو چېرته کنځل تاسو وګورئ نه کنځل منځل خو زموږ د خولې نه وځي نه په فیسبوک زه خو ګورم هم نو زه بیا څوک بکواسیان دي څوک څه خو یاره دا سیاست که دې حد ته ورسي دا به زیاتیاتو ته لاړ شي موږ هم اوس څنګه وګورو چې یاره دا یو سړی دی که څوک غوړ خوري خپله خوله بته کوي خپله خوله بته کوي او سیاست دې ته نه وایي دا د نه کولو شی دی دا خو هغه لفنګان لوچران دي د هر چا ریکارډ دی باقاعده طور د هر چا اف آی آر دي د هر چا کریکټر دی دغه د کور کریکټر دی دغه د بهر کریکټر دی دغه د ماضي کریکټر دی د ماضي کریکټر هم هغه خو زه سوی منم وایلی نه شو خدای پاک ورپسې ووایو موږ نه غواړو چې موږ د چا خلاف خبره وکړو او زه دا کسانو ته ووایم چې خپل سیاست کوو یار ووټ دی که نه تا له چا درکړو که ما له چا راکړو نو دا غریب هم ډېر په بده ورځ راغستی و دی ما د تېمې خدای ته وګوره بس خاموش کړی اوس پرېږدئ خو بهرحال دا د دې خلکو
حقیقت دغه دی لکه سړی چې اوس ته داسې نه چې دی که فرض کړي سړی دی نو طالب وروسته څه وکړي او په خپل دغه شیزونو کې ورپسې کوم کارونه چې هغه کړي ما کارونه به کوي که نه چې څنګه عادت یې خو ما کارونه به کوي که نه خو نشي ټیکېدی بیا زه ستاسو بیا یو ځل چې شکریه ادا کوم عبدالله صاحب زموږ دلته راتګ دا زموږ خپل کور او داسې نه ده چې ما ډېر سوچ وکړو نورو پارټو والا کسان هم راغلي وو نو هغو ما ته وایي چې ته زموږ سره شمولیت وکړه 2-3 لیکن ما چې سوچ وکړو نو ما خپل هار ومنو چې حقیقت دا و چې ښکلې خاندلې ماله چې کم عزت را کړی او کم دغه یې کړی خو د هغې باوجود زه څه کسانو په دوکه کې وغورځولم نو دغه کسان چې کم دي نو دا چې دي نه په عمران خان مین دي نه په دې قوم مین دي بلکې خپل ذاتي مفاداتو راغستې دي څه چې دي هغه پکې سمګلران دي څه پکې چې دی شرابیان یو ځای شي دي څه پکې چې دی هغه مقصد دا دی چې څوک میکاپونه کوي څوک څه کوي څه کوي نو اصل کې بنیادي دا زمونږ خپل ځای مونږ دوباره خپل رالو مونږ بغیر ځینې کسانو چې تا به شرط لګول او دا لګول مونږ دلته ورورولي راغلو ځینې خلکو یې ګټي بیلي ما دا د الله کار دی که بیلي او که ګټي د هغې سره ما هېڅ کار نشته مونږ دلته راغلي ورورولۍ له او انشاءالله زمونږ سره چې دی د لالکو وکیل او د ده سره مقصد دا دی چې ډېر کسان نور مو خو په دې وخت کې مونږ بیا وی چې دا ټیم لږ دی نو هغو له ګاړو ماړو دغه انتظامات مونږ ونه کړو نو د لالکو خلک په دې کې شتي انشاءالله د هغو ډېرې کورنۍ چې دي هغه به انشاءالله شاملېږي هغه به په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټي کې شمولیت کوي انشاءالله دغه شان د صخرې کسان په دې کې موجود دي په دې کې چې د آرمۍ کسان موجود دي په دې کې د کالاکوټ کسان موجود دي په دې کې د جلالې باغډیرۍ کسان پکې موجود دي د شاړي پکې شتي او د بری درشخېلې پکې شتي د بیدرې پکې شتي د مټې کسان د دې طرف پکې د هر ځای نماینده دي نو دا چې د او یا اتیا خاندان دي انشاءالله نو دا مونږ چې د ښکلي خان سره ولاړ یو او ښکلي خان چې د هغه عزتمن سړی دی د پټکي له عزت ورکړلی نو الله پاک ولا پټکۍ نشان هم ورکړو ځکه چې دو عزت کو احترام کو پټکی والا دو مخکې کو الله سبحانه و تعالی دعا مینې ته وکړو نو د پټکی نشان چې دا ته میلاو شو نو ان شاء الله دغه پټکی چې دا سنت نبوي دی حدیث کې راځي علیکم بالامائم فانه سماء الملائکه پتا سو ټول وي پټکی لازم وي دا د فرشتو نشان دی الامامه تیجان العرب وي دا د عربو تاج الامامه تیجان الانبیاء د ټول انبیاء تاج دی جمعه پر ورځ څوک پټکي وای جمعه کې دن پکلي باندې واري کې فرشتي راستي میں مصافحه کرتے نو ماشاءالله زموږ نشان چې ډېر خپل ده ان شاء الله دا پټکي چې دا به کامیابو او ان شاء الله محمود خان الله سبحانه و تعالی هغه چې د ناظم نه الله پاک وزیر کو د وزیر چې الله سبحانه و تعالی وزیر اعلی کو او ان شاء الله الله سبحانه و تعالی زموږ امید ده وس په ان شاء الله محمود خان وزیر اعظم کو څومره مرګري چې له ټولو د ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې دوی زما سره چې رالو او ښکلی خان یو عزتمن سړی دی د هغه سره موږ په قافله کې شامل شو موږ دلته راغلو موږ په ټي آی کې چې شمولیت کله مو هغه د ښکلی خان د دې په سرپرستۍ کې موږ کړی و موږ له یو عزت راکړی و او هغه عزت چې و د هغې باوجود باندې موږ بیا هم انسان نه کوتایانې کېږي نو په هغه کوتایانو باندې موږ په پی ټي آی کې پاتې شو او موږ د کم ملګري چې راغلي موږ د پی ټي آی نه مستعفي شو او موږ د پی ټي آی پي سره شمولیت وکړو نو ان شاء الله موږ به خپل محمود خان چې دی په اعلی سطحه په 8 فروری باندې به هغه په کامیابو